بسم الله الرحمن الرحیم. زم ابو احمد پروګرام ستاسو دینی مسائل او دغه حل سره ما دعوت خاص ورکړی دی خپل خوګرو استاد جامعه الامام محمد طاهر در قرآن پنځیر حضرت مولانا مفتی خالد الرحمن ناصح صاحب له هغه چې کوم سوالات تاسو را لګري دي د دې میاشتې د القدی باره کې نو موږ هغې ته پوښتنه د هغې نه کوو انشاءالله هغې به تفصیلي جواب درکړي او دې نه علاوه چونکې راتلونکې میاشت د ماه ذوالحجې ده نو زموږ د واتساپ نمبر تاسو پر سکرین باندې ښکاري د حج باره کې د قربانۍ باره کې چې کوم مسایل دي تاسو تپوس کول غواړئ نو ما ته دغه سوالات تاسو رالیږلی شئ موږ به راتلونکي پروګرام کې د هغې تپوسونه د مفتي صاحب نه کوو تاسو به د هغې جواب درکړئ انشاءالله. راځئ چې د دې میاشت متعلق چې کوم سوالات دي علامه صاحب نه د هغې تپوسونه کوو. حضرت ستاسو شکریا ادا کوم د ماه ذوالقعدې باره کې لږ وضاحت موږ ته وکړئ چې د دې څه مطلب دی او د دې فضیلت څه دی. ذوالقعده میاشت دا د اشهر الحرم سره تعلق ساتي. هغه څلور میاشتې دي چې هغه عزتمند دي. سورت توبه آیت نمبر 36 کې الله رب العزت فرمایي ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. څلور میاشتې دا د عزت واله دي. یو شوال، دویم ذوالقعده او دریم ذوالحجه. دا یو بل پسې لګاتار دي. بله میاشت رجب ده. دا ټولې څلور میاشتې دې ته اشهر الحرم وایي. طلب به د خوراک نه کو د واښو د ځان دپاره د دې ناس په د دې وجې نه دې ته ذوالقعده وایي. بهرحال دا د اشهر الحرم نه ده فضیلت خو بس دا کافي دی چې قرآن نه د دې د عزتمند کېدو ثبوت موږ او تاسو ته میلاویږي. نبي علیه السلام په دې میاشت کې عمرې هم کړي دي نو دا د دې په فضیلت باندې دلالت کوي. حضرت بعضې خلک په دې کې دې میاشتې کې خصوصا عبادت له ډېر اهتمام ورکړي چې دا ډېر زیات اجر ثواب څه حقیقت دی حدیث کې د دې څه ذکر شي؟ احادیثو کې خو د روژو باره کې څه ذکر نشي چې دې کې روژه نیول. البته عمرې نبي علیه السلام کړي دي په دې میاشت کې. امام نووي رحمت الله علیه وایي چې نبي علیه السلام څلور عمرې کړی. په څلورو عمرو کې 3 عمرې په ذوالقعده کې کړي او یو عمره څلورمه چې کومه په حجة الوداع کې وه نو د هغې احرام نبي علیه السلام په ذوالقعده کې تړلی او دا عمره یې کړې ده په څلورم د ذوالحجې باندې. نو د عمرو باره کې د نبي علیه السلام نه دا نقل دی او مخصوص روجې نیول دا د نبی علیه السلام نه نقل نه دي په صحیح روایاتو کې. شیعاګان په دې میاشت کې هر اتوار عبادت کوي او هغه دا وایي چې دا متواتر څخه ثابت دي موږ اکابرینو ویلي دي او په هغې بیا هغوی دلایل هم ذکر کوي چې صحابه کرام نبي رسم تپوس وکړو چې یاره تاسو ته یو عمل نه ښیم چې زیات ثواب دی پکې نو هغوی چې دا میاشت د ذوالقعدې کې اتوار پر ستاسو عبادت کړو زیات اجر دی. آیا د دې څه حقیقت شته؟ دلایل د شریعت څنګه چې په اصول فقه کې ذکر کیږي دلایل د شرع 4 دي. کتاب الله دی، سنت د رسول الله او اجماع او قیاس. دا 4 دلایل دي. بعض خلک یو غلطه عقیده ساتي او دا غلطه عقیدې د اثبات دپاره بیا یا د قرآن په آیاتونو کې تحریف کوي او خپله غلطه عقیده ته ثابتوي یا د ځان نه څه خبرې جوړوي او هغې ته نسبت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا نبی علیه السلام ویلي دي. دا حدیث دی. نو حدیث هغه حدیث دلیل چې هغه په صحیح سند سره را رسېدلی صحیح سند سره نی یا موضوعي ځکه باطل پرستو په هر دور کې مختلفې طریقې اختیار کړي. یو طریقه دا مو چې هغوی د خپلې غلطې عقیدې او د غلط عمل د ثابتولو لپاره د ځان نه حدیث به جوړو. نو دا قسمه حدیث په صحیح معتبر کتابونو کې چې د حدیثو کوم معتبر کتابونه دي په هغې کې د دغې څه ثبوت نشته چې نبي علیه السلام
داسې په دې میاشت کې څه مخصوص مونځ کړی یا یو ورځ کې یو مخصوص عمل یې کړی. په دې میاشت کې اشهر العلوم چې کومه میاشت ده د دې که څوک احترام ونه ساتي یا د دې قدر تعظیم ونه ساتي څنګه چې په قرآن کې یا حدیث کې راغلي دي عزتدار میاشت ده نو د هغه دپاره څه وایي د څه قباحت دی؟ کله چې موږ قرآن کریم ته وګورو نو د دې میاشتو عزت نه کول احترام یې نه ساتل دا په ځان باندې ظلم دی. وختي چې ما کوم آیت ووې ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في کتاب الله یوم خلق السماوات والارض ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیهن انفسکم. نو د دغه آیت نه دا معلومیږي الله وی په دې میاشتو کې ظلم مه کوئ په خپلو ځانونو. نو ظلم دا دی چې د دې میاشتو قدر او احترام ونشي. یو خبره دا وه چې په دې میاشتو کې جنگ ممنوع و خو په اسلام کې دا بیا منسوخ شوي دي. البته قدر او احترام د دې مخکې هم کېده په دین اسلام کې هم د دې د قدر او د احترام کولو حکم دی. او قدر او احترام د دې پکار دی چې څوک یې نه کوي نو هغه یې په ځان باندې ظلم کوي. په دې زمانه کې هم تاسو د دې قدر احترام ساتلی شئ؟ قدر احترام باقي دی په خپل ځای باندې. البته د جنگ حکم دی نو که دې میاشت کې یو مسلمان د کافر سره جنګیږي نو د دې میاشتې په وجه باندې دا جنگ کول دا غلط نه دی. کنې څوک دا اعتراض پې نشي کولی چې په دې کې جنگ منع دی. خبره زما ذهن کې راځي چې هغه د دې میاشتې سره خو تعلق نه ساتي خو په دې مناسبت سره یې وامه چې نبي علیه السلام د عمرې په ذوالقعده کې کړي دي. امام نووي رحمت الله علیه په حواله باندې علما ذکر کوي چې 4 عمرې نبی علیه السلام کړي دي او دا 3 په ذوالقعده کې کړي دي او دا 1 په ذوالحجه کې. هم د دې 4مې عمرې احرام هم په ذوالقعده کې تړلی. نو سوال دا پیدا کېږي چې دا ولې نبی علیه السلام دا ټولې عمرې په دې ذوالقعده کې کړي. نو وجه د دې دا وه چې هغه وخت کې خلکو په دې میاشت کې عمره کول صحیح نه ګڼل. نو نبی علیه السلام د دې رسم رد کو دا رسم یې ماتو نو خپلې ټولې عمرې په دغه میاشت کې کړي دي. کله چې موږ د نبی علیه السلام طریقو ته وګورو د نبی علیه السلام تعلیماتو ته وګورو نو موږ له دا آواز راکوي چې د رسمونو رد وکړي. رسم دې ته وایي چې یو کار لازم نی په مسلمان باندې او ځان باندې لازم وګڼي. وایي زه نه کوم خلک به راپورې خبرې کوي خلک به راپورې خاندي او که زه وکړم خلک به راته شاباسۍ راکوي خلک به آفرین وایي. نو هر هغه کار چې هغه په دې نیت باندې وشي نو هغه رسم دی چې که زه نه کوم نو خلک به راپورې خاندي نو هغه یو کار پې لازم نی او په ځان باندې لازم کړي. نو په موږ چې خپلې معاشرې ته وګورو زموږ په مختلفو موقعو باندې مختلف رسمونه وي. چونکې د حج میاشتو کې هم دا ذوالقعده ده. حاجیان چې سفر کوي نو ذوالقعده کې کوي. یو ورته وایي تاله مې ډوډۍ کړې بل ورته وایي ما سره به ډوډۍ خورې بل. نو دا لازم ګڼي که څوک ولو نه کړي نو بیا ترې خفه کېږي. داسې چې راشي بیا مختلف رسمونه کېږي هارونه او یو شی بل شی دا راته ملګری. نو دغه د رسمونو او رواجونو نه ځان وسات. بل یو رسم زمونږ په دې علاقو کې شروع دی د اکثرو ملګرو ذهن کې به یم دا د چا چې زوی ني یا لور ني اولاد ني نو د تره زوی راولګي د ماما زوی راولګي او وایي تاله زه خپله ماشومه لور در کوم بلکې د مخکې نه یې ورسره خبره کړې که زما هلک وشو او که جینۍ وشوه نو تاسو له به زه در کوم. نو دا هم زموږ په دې وخت کې دا یو رسم جوړ شوی دی او وخت تر وخته زیاتېږي. نو په کار دا دی چې موږ د دې مخنیوی وکړو د دې نه ځان وساتو. دا ګناه دی د ماشوم سره هم ظلم دی مور پلار هم ځان سره ظلم کوي. ماشوم سره ظلم دا دی چې هغه د خپلې مور د پایو نه محرومه شي. هېڅ په بېسیو خدای چې مور ته څه مسالې ماشوم له پایه ورکوي
د هغې بدن هغې له اجازت نه ورکوي، بدن یې ډېر کمزوری دی. یا پایو کې بعضې ټایم کې څه مسئلې که ماشوم د مور پای خوري، د مور پایو کې مسئله ماشوم بیمارېږي، نو هغه خو بیا جدا خبره ده که پای ورله د ډبو ورکوي. خو هېڅ په بې حساب ماشوم د مور د پایو نه محرومه کول دا د ماشوم سره ظلم او زیاتی دی. نو په بوتل باندې لوی کړي، په پیډر باندې لوی کړي، چې لوی شي نو په رښتیا بیا د بوتل بچی خلک چې چاته غوسه شي زه د بوتل بچی یم، نو دا هم بیا د بوتل بچی په څه پوهېږي نه. او په معاشره کې د دې اثرات ډېر غلط راوځي، موږ او تاسو چې وینو جنګ جګړې پکې جوړېږي، نو د دې نتایج ډېر غلط راوځي. که دې کې څوک ثواب ګڼي، ثواب پکې اړوشتی نه، ځکه ثواب په هغه کار کې چې د نبي علیه السلام نه د صحابه کرامو نه یو عمل ثابت وي. دا څوک نشي کولی، دا څوک نشي ښودلی چې نبي علیه السلام یا صحابه کرامو کې چا داسې کړي چې زما ماشوم پیدا شي نو زه به یې تعالی سمدستي در کومه، دا څوک نشي ښولی. نو دا رسم دی، رسوماتو نه ځان ساتل پکار دی. الله جزا خیر درکړي. عزتمندو دا تاسو مختلف مسایل باندې بحث د مختصر باور دو تاسو چې کوم مسایل د زما حجې باره کې، د حج باره کې، د عمرې دغې باره کې، د قربانۍ باره کې تاسو موږ ته رالیږلی شئ په دې وټساپ نمبر باندې. انشاءالله موږ راتلونکي پروګرام کې ستاسو جواب درکوو. حضرت تاسو ډېر شکریه. ډېره مننه.